څو ورځې مخکې یو ټي وي پروګرام ولو، په هغه کې یو قادري په نامه باندې یو سړی و، ځان ته عالم وایي، مذهبي سکالر وایي. هغه انتهایی زیات اعتراضونه نیوکې چې دي هغه پر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې وکړي، چې دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ داسې و او داسې و او داسې و، برملا پشکارا نر غوندې دا په دې وطن کې څه کوي، دا پر صحابو باندې بد چې دی هغه وایي. زما په فکر باندې عزیزانو د دنیا تر ټولو لوی دروغ دا دی چې زما او ستا وطن اسلامي پاکستان دی. پاکستان چې دی هغه اسلامي ملک دی. دا د ګرد دنیا نمبر 1 دروغ دی چې دا خبره په دې وطن کې کېږي. اسلام نستا که ابو بکر صدیق ته بد وایه و تا ته اجازه ده، که د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مجسمه جوړه بیا په چوټو باندې وایه و تا ته اجازه ده، که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته بد وایه تا ته اجازه ده، که اهل بیت ته بد وایه تا ته اجازه ده. نو و دې وطن ته اسلامي ویل بیا کفر نه دی چې سړی اسلامي وبولي؟ په اسلام کې خو د صحابو دومره عظیم مقام دی لکه په ورځ کې د لمر مقام دی. څنګه به یو سړی په اسلامي ملک کې راولاړېږي؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یاران، دوستان، خلیفګان، عشره مبشره، هغو ته به برملا پشکارا لای پروګرام کې بد چې دی هغه وایي. نو علماو له جانبه دا خبره وټاکل شوه چې دا جمعه به موږ پر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې هم مجلس کوو او خبرې به کوو.